على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن د بود ورځ ده او د نن نه 2 ورځې پس جمعرات او جمعه چې تیر شي نو د هفتې په ورځ به اخترې دې ته عید قربان وایي او دا به ډېر زیات ظلمي چې عید قرباني او ته د قربانۍ د اهمیت نه هم نه خبره د فلسفې نه هم نه خبر د هوښیارو خلقو فرق او د قمقلو په منځ کې دا دی چې هوښیار خلق به دارې خبرې په ویښ جوور په حقیقت باندې پوهیږي وی دا به ډېر ظلم چې د اګست میاشتې او ته د پاکستان د جوړېدو نه خبر دا به ډېر ظلم چې ته د روژې میاشتې ته د قرآن د نزول نه خبر دا به هم ډېر زیاتې چې ټول خلق په کوڅو کې لګیا دی چې هلکه قربانۍ ګرانې دي او قربانۍ ارزانې دي او څاروي نه میلاویږي خو په دې فلسفه تا سوچ نه کړی چې دا قرباني دې څه شی او دا ولې دا دوره دا ټول خلق په دې پسې لګېدلی دی وایي از یو خو د قربانۍ د قیمت اندازه را دې نه ولګوه چې د دنیا ټوله ترقي د آخرت خو څه کې خو د دنیا ټوله ترقي هم د قربانۍ سره تړلې ده وایي که د فرض که د پرایمرۍ هلکان په پرایمرۍ کې خوشحاله یوځي نه او کلک شوي چې موږ نه ځو نو دوی به میډل ته څنګه ځي دا به د پرایمرۍ د دې سیکشن نه به قرباني ورکوي نو هلو به ورته میډل میلاویږي او د میټرک هلک به دا سکول پرېږدي نو هلو به د کالج ته ځي وایي دا خو څه کوي خو بل ورځ چې په کومراټ کې کم باران شوی نو د څاڅکو قرباني ورکړې وه بېره دې نه دې نشته دا د کراچۍ په دریاب باندې یا په سمندر باندې بخارات جوړ شو او هغه بخارات د ټینکونو د وریځې د ټینکونو په صورت کې د هوا په پټرولو باندې کومراټ ته راغلي او بیا هغه بخارات اوبو ته بدل شو او بیا اوبه چې دي نو څه ښکته لاړې نو ټیوب ویل ته ورسېدې او څه په چینه کې راووتې نو که دې بخاراتو د پارټیکلز دا قرباني نه ورکړې چې مونږ اوبو ته بدلیږو نو دا به دلته نه را رسېدلي وایي دا خو څه کوي خو دا څومره انسانان چې ته یې که نه دا هم د قربانۍ د برکته دلته دي د دې سټرکچر چې جوړ دی نو یو سپرم دی چا د نارینه د طرفی یو اوم دی چې هغه د زنانه د طرفی سپرم او اوم قرباني ورکړي نو زایګوټ ته جوړ شي او زایګوټ خپل پوزیشن بدل کړي نو فیټس ته جوړ شي ماشوم او فیټس خپل شکل بدل کړي نو بیا قرباني ورکړي نو هغې نه بیا انفنټ جوړ شي او دا ماشومان چې لبې کوي دا د لبو قرباني ورکړي نو الکان ته جوړ شي نو الکوالی پې راشي او الکان د ځان قرباني ورکړي نو مشران ته جوړ شي نو که فرض که ته قرباني نه ورکوې نو په یو په حالت باندې به نو بیا به څه کوې نو دې نه پته لګي چې قرباني ډېره زیاته ضروري ده او د دنیا او د آخرت ټولې ترقۍ د قربانۍ سره تړلې دي وی خدای پاک چې دا 2-3 فلسفې په ذهن کې کم از کم خو یادوه که نه وی فلسفه تخلیق چې خدای دا خلق ولې پیدا کړی دا چې نه وی نو څه جلبه دا خلق پخوا نه و خدای و نو د هغې فلسفه دا ده چې احببت ان اعرفه ما وی چېرې زه دې خلقو وپېژندې نو پېژنې خو به د هغه څوک چې هغه یي که نه نو فخلقت الخلقه نو ما خلق پیدا کړل نو دا موږ چې پیدا شوي نو دې فلسفه دا ده چې خدای پاک وایي چې ما څوک وپېژني نه پېژندو دپاره نو وی دلته رانه څه غواړي وی چې کله ته پیدا کړي نو دې ته فلسفه حیات وایي لایف چې سته تیری نو چل به کوې وی دې ته ابتلا یا ازمایش وایي
نو په سورت تبارک الذی کې وی لنبلوکم ایهم احسن عملا، دا ما د ازمیلو د پاره پیدا کړی دي. او بیا ورپسې په سورت کهف کې ډیر ښه وی چې دا ستاسو چې کوم ما پیدا کړی یې نو دا په دې ځمکه چې څومره دي څومره ښایسته دي، لنبلوهم ایهم احسن عملا، دا ما دې لپاره پیدا کړي چې زه دې ټیسټ کوم، ازمایش دغه دا تکلیفو ټیسټ دا ضروری دی د ګټې لپاره. کو فرض که امتحان نه وی نو د قابل او د نالایق وړوکي به هېڅ پته نه لګېده، او که فرض که امتحان نه وی د رښتیني او د دروغجن به هېڅ پته نه لګېده. دیو جنه په قرآن کې ماته ته ویلي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون احسب الناس ان یترکوا، د خلقو څه خیال دی به زه پرېږدم ان یقولوا آمنا، ادی به صرف په خوله چې ما ایمان راوړی، وهم لا یفتنون، د دې نه به موږ ټیسټ نالو. نو ټیسټ اخیستل ډېر ضروري دي. ټیسټ به درنه اخلي ازمیه به دی او د ازمایش په نتیجه کې به نتیجه راوځي، نو دې ته قرباني وایي. وی په دنیا کې ستا ازمایش دی، د ازمایش دپاره کمپلیټ شخصیت چې هغه په ټولو پرچو کې پاس شوی دی. دا پرچې یوه نه وي، دا ای پیپر دی، دا د انګلیش ای دی، نو دا د انګلیش بی دی، نو چې دواړه پیپر یې کلیر کړي نو الو به پاسې. که یو دی پاس کو بل دی فیل کو نو بیا ته پاس نه. نو دغه رنګې دا چې کله دا ډاکټران امتحان ورکوي که نه دا سپیشلیسټان چې نو وی هلکه تیوري مې پاس شوه، نو تیورۍ نه پس بیا بل پیپر یي، نو وی ټاکس دی، نو وی په ټاکس کې که ووتم نو بیا لانکیس دی. نو دې نه پته لګي چې ازمایش سټپ بای سټپ وي. چې کله ټولې پیپر د سړي کلیر شي نو د کم شخصیت چې ټولې پیپر کلیر وي هغه ابراهیم علیه السلام. نو د ابراهیم علیه السلام شخصیت پیژندل او د هغه پیپر پیژندل چې کمې پیپر کلیر کړي وي دا ډیر ضروری دي. د هغې لپاره زما ستا دا ذمواري ده چې موږ د ابراهیم د شخصیت نه ځان خبر کو او د قربانۍ نه ځان خبر کو. وی دا ولې په ابراهیم کې څه چل دی؟ وی ابراهیم واحد شخصیت थे چې د ټولو نه زیات تعریف په قرآن کې شوی دی. ابراہیم کی جتنی صفات بیان کی گئی ہے، جتنی تعریف کی گئی ہے، اتنی کسی کی بھی نہیں. د ابراهیم علیه السلام ودا تا ته چې اوس در یاد نشي نو کله به در یادېږي. د خالی په ورځ به خلک قرباني کوي. وایي دا قرباني څه شی دی؟ وایي دا د ابراهیم سنت دی، سنت ابیکم ابراهیم. نو دا څنګه سنت دی؟ نو د ابراهیم د سنتو یا د ابراهیم د ازمایش د پیژندو دپاره ما ته دلته راغلی یو او زموږ د موجوده ډسکشن چې دی دا په دې دی چې دې ځای نه موږ پاسو چې موږ ته پته لګېدلې چې ابراهیم علیه السلام څوک او د هغه قرباني څه وه او د هغې قربانۍ چونکې د انسان نه یېرېږي نو د یادولو دپاره به د خالي په ورځ موږ څاروی لالو. وی وی ګوره د ابراهیم علیه السلام چې دنیا ته راغی نو په دنیا کې اوس دی دی چېرته راغلی؟ په کار تا ته پته وایي چې په عراق کې کم از کم دی نه خبره عراق کې یو خارو اور دی هلته پیدا شو. نو کم سړی چې پیدا شي نو لاول کم ځای نو دی به وړوکی نو چې وړوکی نو په کلي کې نو په کور کې نو په کور کې چې څه عمل کېږي نو ابراهیم علیه السلام اوس پیپر حل کوي. نو عمل دا دی چې پلار یې څه دی؟ غټ پیر دی. یو خو هغه که نه چې پیر خلق مریدانی، یو هغه چې هغه خدایان جوړوي نو هغه بت ساز و بوتان به یې جوړول. نو ته سوچ وکړه چې ټوله دنیا کې بت پرستی نو د ابراهیم بوتان د ابراهیم د پلار بوتان به ډېر خرڅېږي جو ډېر آمدني به. نو هغه خپل پلار ته وایي چې کله کور ته لاړ نو ما ستا لپاره پکې دا سبق دی چې په وړوکوالي کې په کور کې ستا پیپر چې دی هغه د ابراهیم علیه السلام په شان پیپر نو خپل پلار یې خو بوتان جوړوي او بیا بوتان خرڅوي او خلق ورته سجده کوي. نو هغه ورته وایي یا ابتې لم تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغني عنک شیئا. باباجي دا ته څه بلاخته دا خو ته بوتان جوړی. نو هغه ورته وایي چې بچیه وحجرنی ملیا غلی شه کې نظر په ګټو ولمه ا د کور نه دې وباسم زمونږ ټوله آمدني خو د دې سره ده. ته چې د بوتانو بد وایې لکه یو پیر دی او خلق چاپي کوي ته وایې یاره دا چاپي ښه نه ده ا ته چې ناست د خلقو نه دغه اخلې وخت په وخت باندې څوک وریجې راوړي او څوک چیني راوړي دا ټول څیزونه ټول حرام دي. نه به تا ته وایي چې غلی شه کې خوله د لماتوم
ابراهیم علیه السلام ته پلار وی خوله د لماتوم قلار شه دا تسکه ناغه ته وی زستا سره باس په علمي بنیاد باندې کوم نو قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا بابا جی ما سره علم دی ګور خپل پلار ته خبره په ادب کوي خو په دلایل سره کوي او په علمي بنیاد کوي زما ستاره پاره پکې دا سبق دی چې کو په کور کې ستا مور چې دا هغې لوپټه نه په سر کړې نو ته ورته وایه چې خپله مورې چې سوای د چاق د کمې زنانه